دا فتح شوي دي نو دا د دلزاکو د وجې فتح شوي دي کې د بل چا عمل دخل نشته او دا نور قومونه ورپسې بیا 1500 کاله پس راغلي دا بره پیکټ تاسو وګورئ دا خو د انګریزانو د دورونو دي نو دلته چې هغه بیا دا جومات جوړ شو دا مسجد باندې علاقه ده او دا در خیبر دی الرحمن الرحیم ملګرو دا زما دا ملګري فضل نور خان عارف خان او جاوید خان کوم دی ولاړ دي نو یقینا چې دا ما په خیال دا د دنیا ډېره لوی خوشقسمتي ده خاص کر د پښتنو د مسلمانانو زه دا ځای تقریبا که ما ته څوک وایي چېرې تاله زه تاج محل در کوم نو هغه په دې بدل نه کړم او د دې بیا تاریخ دونه عظیم دی د دا عظیمو خلکو یادګار دی چې کېدی شي په دې باندې که زر کتاب ولیکلی شي کم به شي دا وړوکې غوندې جومات دی دا مخامخ منبر وینئ دا کېدی شي چې ټول به پکې 10 کسان د ودرېدو وي خو دا د پړاو جومات دی او دا هغه جومات دی چې د مونږ په دې علاقو کې د ټل او د پاړه چینار او د ملتان نه علاوه که په خیبر باندې د راوتو خبرې شي نو دا هغه لومبی جومات دی چې چرته کې جیپال دی په کابل والو چا د دلزاکو چا علي بن یوسف چې د یوسف زیو علي دلزاک هغه والو او دا مونږ خو ځان له پردي پلاران کوو نو یو کس ما ته یو کس وایي چې څه چلو شو که پلاران وکړو نو ما ورته نه وایه باندې مور تپوس کوي چې تا پلاران کوو نو بیا به د دغې څه حالي نو که ته مونږ داسې پردي پلاران کوو نو مونږ خپل تاریخ هم مسخ کوو مونږ یې زر محمود غزنوي پسې ور واچو نو ما کته چې دا د محمود غزنوي د پیدایش پسې یو څو کاله پس نو هغه خو دغه وخت کې هغه ورور ته اسماعیل ته هم اقتدار نه دی میلاو شوی نو دا هغه علي مسجد دی جي چې ظفرعلی خان هم پاس شعرونو کې دې ستایلی دی چې دغه سامنے خیبر بھی ہے اور پاس علي مسجد بھی ہے نو دا دونه لوی اساسه ده چې زما په خیال دا د ډېر فیلونو برابر نه ده او نه برابرېږي نو دا زه تاسو ته لږ بار هم ښیم دا وګورئ دا دې بارنی اړخ دی خامخ لوړ دی ښکاره به نه شي او دا جومات ورسره جوړېږي دلته خو یو جومات الوتی مو دا هغه دروازه ده دا هم کتی شي دا علي مسجد باندې علاقه ده او دا در خیبر دی خو تاسو لغوندې په دې باندې غور وکئ نو دې سره ستا ټول تاریخ وابسته دی کله سپکتګین ته چې یاره پیښه شوه چې یاره ما نه خوز دا اقتدار دی نو هغه د سلجوکیانو او د سامانیانو د یارې دغه نه شو پرېښی هغه پرېښی نه شو غزنې نو هغه امید لودي ته خاندان ته اپیل وکړو چې تاسو ماله دا دغه راکئ مدد راکئ نو هغوی وله دلزاک او ماندوري ولېږل نو اصل فوجي قوت چې و هغه دلزاک و چې هغې وله ولېږلو نو هغې سره یو ډېره تبدیلي راغله چې هغوی وله جیپال په دغه کې ووالو په کابل کې بیا دغه ووالو بیا په جلال آباد ووالو بیا چې په خیبر ووالو نو دلته لومبی جومات جوړ کړو دلته آبادیان نه وي دا د پړاو جومات دی دا بره پیکټ تاسو وګورئ دا خو د انګریزانو د دورونو دي نو دلته چې هغه بیا دا جومات جوړ شو نو د جومات جوړېدو سره دلته د اسلام لومبی نښه راغله چې د اسلام لومبی نښه راغله نو بیا علي په پېښور کې قاضي القضا شو او باچا شو نو د هغه باچایۍ نه پس ته بیا هغه په چارسدي ته ترو لېږلو بیا مردان ته ولېږلو بیا بونیر ته ولېږلو بیا د خپل پیر خوشحال ماندورې بیا وډیګرام ته ولېږلو نو دا ټول علاقې چې دي که دا مسلمانانی شوي دي که دا فتح شوي دي نو دا د دلزاکو د وجې فتح شوي دي کې د بل چا عمل دخل نشته او دا نور قومونه ورپسې بیا 1500 کاله پس راغلي نو دا هغه جومات دی چې تاسو یې زیارت وکئ ډېر لوی مقام دی ډېر لوی حیثیت دی په دې کې دا من نه ده چې دا څونه وړوکی دی یا لوی دی یا ښه دی بد دی د پړاو جوماتونه ماته یاد دي پخوا به اکثر په هغې باندې عمارت هم نه خو چونکې دا خو د والي د لاس دی او د باچا د لاس دی نو دا ځکه په هغه وخت کې عمارت شته دی تاسو کتئ چې دا علي مسجد د علاقه ده دا تاسو اوس هم تاسو ته دا ټول خوندي کوم دا وګورئ دا ورسره مین روډ دی دا نو دلته کې دا اوبه اوس هم روانې دي نو دلته اوبه هم شته چینې به هم وي
او دلته دا ګورئ د علي مسجد فورټ هم دی تاسو مخامخ ښکاري او هغه بر هم دی په غر باندې دا تاسو وګورئ نو زه تاسو سره په دې په نور تفصیل باندې خو بیا دا خو دلته ډېر هوا لګي اواز به هم ډېر ګډوډ کېږي د هغې د شور د وجې خو زه تاسو سره داسې اړختی نو دا نور تاریخ تاسو سره بیا بیانوم خدای مو ښاد او آباد ساته وساتي